عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف. روایاتو کې د اعتکاف مسائل او فضائل او د اعتکاف د سنیت بیان دی. د اعتکاف متعلق څه مسائل د بیان شوی مو چې یو اعتکاف هغه واجب دی چې چا نظر کړي منښت کړي چې زما د پلانکې کار وشو نو زه به اعتکاف کوم، دې ته منښت وي او منښت او نظر پوره کول واجب دي. نو دغه اعتکاف منښت چې چا کړی ده نو په هغه باندې دغه اعتکاف کول واجب دي. دویم اعتکاف هغه نفل او مستحب اعتکاف دی. هغه چې کلم ته جمعات ته داخليږي او د اعتکاف نیت تی وکړو نو کته ګنټه تیرې او کته ولا 7 منټه تیرې او د اعتکاف په نیت رال انوستان نفلی اعتکاف حسابيږي. او دریم اعتکاف هغه مسنون سنت اعتکاف دی. مونږ ویلو دا مسنون دی، سنت مؤکده علی الکفایه دی. دا مسنون عمل دی. د علی الکفایه معنی دا ده چې د علاقې نه او د محلې نه خامخا یو کس د اعتکاف تکینی. دا یو قسم چې اعتکاف تکیناس دا ټول محلي والا چې کوم د یو مسجد جامع مسجد سره متعلق دي دا غیر ټول ذمہ فارغ شوا چې دوی د سنت تاریکین نه دي، دی مجرمان نه دي. او کو سو کم کین ناستل نو بیا دا ټول مجرمان شو چې دوی سنت مؤکده عمل پر اخی دي. نو دا مسنون دی. د مسنون اعتکاف بیان دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پا د رمضان المبارک په د آخری عشره کې اعتکاف کو او دا د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معمولو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چرته اعتکاف ترکړې نه دی. کدا سي مقرر اغله دا چې اعتکاف پاتې شوی دی د سوجنا نو بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داغه په بدل کې لسوز نور اعتکاف کړی دی، مخکې بیان راځي. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په د رمضان المبارک په آخری عشره کې اعتکاف کو حتی توفاه الله، تر دې چې الله پاک وفات کو، یعنی د وفات پورې دا پرېخي نه دی. ثم تکفا ازواجه من بعده، بیا به د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د وفات نه بعد دا بیبیانو به بیا اعتکاف کو. امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن بیا به هغوی د اعتکاف دا عمل کو. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او یعتکف کل عام 10، هر کال به 10 ورځې اعتکاف کو. دا دغه مسنون د رمضان المبارک په آخری عشره کې چې کوم اعتکاف دی هغه اعتکاف مراد دی. کچرته پاتې شوی د عذر د وجنه نو بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داغه په ځای 9 ورځې اعتکاف کړی دی. نو هغه د روایتو کې راغلی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد مرة ان یعتکف، وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اراده وکړه یو پیر چې اعتکاف وکي، ځکه موقع د اعتکاف وا د رمضان المبارک آخری عشره وا. نو حکم یو کو چې زما د پاره دی پرده را ځوړند کړی شي، زما د پاره د خیمه ادرولې شي، قائمه کړی شي، زه اعتکاف کوم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دغه عمل حکم باندې عمل شو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمای چې ما ولید نو مام وی چې ما د پارم یو خیمه تیار کې زم اعتکاف ور سره کوم. نو وی زما د پارم خیمه تیار شو. نو زمانه علاوه چې نوري بیبیان سمنه وینه خیمه وی چې موږ لم د خیمه زی تیار کې د نارینه لپاره خو لکه پرده یا خیمه لګول ضروری نه دي او داسم کې ناشتي شي او د زنان لپاره خو ضروری دي. او بیا امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن داغوی د یو بل سره په عبادتو کې خوشحالي او تنافس او مقابله وا. نو چې کله دې ټول نور مو وی چې موږ لم تاسو خیمه ولګوي نو په جمعات کې خود مونږ بیا کم شو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی زما د خیمم لري کې او غي د خیمم لري کې ټول خیمه لري کړي او رسو کې اعتکاف ته پرې نه خودل چې دا خود مونږ ټول خراب شو.
نو بیا عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای ثم اخر الاعتکاف الى العشر الاول یعنی من شوال. نو په دغه اخیری عشره کې خو اعتکاف اونې شو، نو سی وکړو وې د شوال لومبنې لسوځي بیا اعتکاف وکړو. د شوال په لومبنې لسوځو کې بیا نبی کریم علیه السلام اعتکاف وکړو. نو ګوره د هغه لسوځو په ځای بیا نور لسوځي اعتکاف کړی دی. ابی بن کعب رضی الله عنه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان. وی نبی کریم علیه السلام مبارک په د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف کو. فسافر عاما وی یو کال په سفر باندې، نو فلم یعتکف اعتکاف اونکو زکه په سفر باندې. فلما كان العام المقبل ابی بن کعب رضی الله عنه فرمای چې کله آینده سال راغی نو اعتکاف 20 نبی کریم علیه السلام شل وز اعتکاف کو. اوس نبی کریم علیه السلام مبارک چې دا اعتکاف کو، نو دا اعتکاف خو خپل فضیلت ته کنه. ځکه حضرت حسین رضی الله عنه فرمای چې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایلی دي چې اعتکاف کولو ثواب داده بنده چې 2 حجونه او 2 عمره وکي دومره ثواب وته ملاویږي. او روایتو کې دام راغلی نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای چې کم سړی په اعتکاف کې دی، یو سړی د اعتکاف نه بهر دی، دا بهر سړی چې دی د غم خادم کې د مریض عیادت لمزي، د جنازې لمزي، نورم د خیر خېګړې کارونه کوي، هغه ته ثواب میلاویږي. او اعتکاف ول خدا نشي کولای، نو دی په اعتکاف کې د الله پاک اسی دغه ثوابونه ورکي. او دې سره سره نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای چې دغه معتکف د ګناهونو نم په امن کې دی. نو کدی په جمعات کې اسم ناس ته ثواب دی، کدی آرام کې هم ثواب دی، او کو په عبادتو کې مشغوله دی خو دې ثواب. نو د ټول ساعتونه دا به بندګۍ کې دي. نو د اعتکاف خپل ثواب په خپل ځای باندې دی. او نبی کریم علیه السلام مبارک د اعتکاف کولو یو مقصد او غرض بیان کړي، لکه دې روایت کې راځي ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای چې نبی کریم علیه السلام مبارک اعتکاف وکړو العشر الاول من رمضان، د رمضان المبارک په لومبه اشاره کې. بیا فرمای ثم اعتکف العشر الاوسط، بیا د رمضان مبارک په درمیانه اشاره کې لسو ورځو کې اعتکاف وکړو فی قبه ترکیه. او ودا دویم اعتکاف د منځنه لسو اعتکاف چې کو ترکو خیمه هغه ځان له لګولې و. بیا فرمای ثم اطلع راسه، بیا سر مبارک راخاره ک د خپل خیمه نه. او فقال به فرمایل انی اعتکف العشر الاولى، یقینا ما اعتکاف وکړم منه لسرزه التمس هذه الليله، ما پکې ليله القدر لټو. ثم اعتکف العشر الاوسط، بیا می اعتکاف کو درمیانه لسرز او دامم د ليله القدر لټو. فرمای ثم اوتیتو، بیا ما تراتک وکړی شو. فقیل لی، او ما ته ویلی شو انها فی العشر الاواخر، چې یقینا د غشپه د قدر دا په اخیری عشره کې ده. نو نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایل فمن اعتکف معی، څوک چې اعتکاف زما سره کوي فلیعتکف العشر الاواخر، نو دې د اعتکاف د اخیری لسرزو کی، دا اخیری عشره اعتکاف تیو کی. نو دینه معلومه شو چې د اعتکاف ثواب په خپل ځای باندې دی، خدا د ليله القدر د لټون او د مندلو د پاره ده. او دغه موقع چې میلاو شي نو خیر من الف شهر، د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده دغه شپه چې ته پکې عبادت وکې، والله پاک پکې خوشاله کې رضا کې.